نو د محرم میاش هم د قربانی یو یاد تازه کوي، یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا دی چې په دې میاش کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په کوم باندې چې مسلمانان فخر کوي، د مسلمانانو فخر او غرور دی، او مسلمانان د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یادونو سره وابسته دي، نو د هغو د قربانی یاد هم ورکوي. کله هم چې د محرم میاشت راشي نو مسلمانان د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سیرت بیانوي، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د غیرت او د هغوی د اسلام جذبه بیانوي، او په دې باندې خپل ایمان ته طاقت ورکوي، تازگی ورکوي. او وای صحابه بوي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکرې کوي، کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکرې کیږي نو چې په کوم مجلس کې کیږي د هغه مجلس نه شیطان تختی. او کتا سو خپل ایمانونه مضبوطول غواړي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سیرت بار بار لولای او بیانوي یو بل ته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نه په عمر کې کشرو. کله چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم د دین اسلام دعوت شروع کو نو خلک داسې وو چې په هغوی باندې دا دعوت خونه لګېدو. په دغه خلکو کې یو حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هم وو، په دغه خونه لګېدو، مخالفت شروع او دومره مخالفت کې راغی چې صرف حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سره دشمنی نه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملګرو سره هم دشمنی شروع کړه. کفار مکه دا محسوس کړه چې د په دې ملګرو کې دا کمال لې چې دولت څومره تکلیف ورکې، څومره سخت ورکې، نو دغه مراد د ایمان خو مضبوطیږي او دومره دو په خپل خبره باندې خط لګيږي. لہذا داسې وکړو چې ډایرک دا محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم دې ختم کو، دې قتل کو. نو بای څوک دې داسې کس چې هغه به دا محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم قتل کی، د هیڅ چا همت نه کېدو. یو سړی پاسې دو ځان ته ډېر بهادر وي، ابو جهل ته وي زه به قتل کم، کېنه تا ته ګورو قتل کول الله آسان کړ دي. هغه سره دسي صحابه دي وسره دي صحابه چې هغه به ځانونه قربانای ته دا خو عالم نشي ورتلې بل پاسې دو جزو تکینه تم نشي. په دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام اعلان دې قبول کړي، فورن پاسې ودا کار بزو غمجي چې څنګه دې پاسې دو کنه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الله تعالی ډېر روب او دبدبه ور کړی و په دې ټولو باندې داسي غونه زګ شو، ټول غلی شو. ابو جهل و دا سړی کولی شي. دا ابو جهل خپل نومو عمر ابن الهشام او دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نومو عمر ابن الخطاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې دعا وړي، د الله په دربار کې سوال، اے الله اعز الاسلام باحد العمرین، اے الله د اسلام له عزت ورکې، اے الله د اسلام له قوت ورکې، مسلمانانو له طاقت ورکې په دې عمرینو کې په یو باندې. اے الله راستا خو خدا چې کوم یو د نصیب کې خو زما زړه عمر غواړي، عمر ابن الخطاب. دیو جنوي دا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه مراد خلک غواړي کنه، یا الله مال خیسته بچی راکې، یا الله مال خیسته گاډي راکې، یا الله مال خیسته کور راکې، یا الله مال دا راکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه سوال کړی دی، یا الله مال عمر راکې. څومره خیسته صحابي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه غوښتي، اے الله مال راکې. وی ها عمر ته کولیش. عمر رضی الله تعالی عنہ د غزین روان شو. تاسو واقعا اوریدلی دا تفصیلی واقعا ده. پلار کې وتا یو صحابي میلاو شو، سکه لګ داغه د خاندان او د خپل خاندان سره سکه لګ برادرای والا. زما
د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم دا غو نه وی غوري دا مونږ د محبت نه وایو وې زه به وکم جی روان دی مخې ته ولا صحابي ورغه سکه لگا عمر زما او محمد قتلو ما اقتلو او کنه ولې ودادي سي آسان کار دی ته به داغه د قبيله نه څنګه و بچ پاتې نشي قتل ولې وې ورګه جاول ستا کار بیغمه کوم داغه سره په جګړه شو په هر حال واقعات تفصیلی ده لیکن هغه د فور نو ستا اوخي او خور دي مسلمانان شوي ته چې په کم دین خلاف راوته هغه دین ستا خور او اوخي دې قبول کړي یو دې پرې خو دو په منډه باندې لاړ کور ترغه دروازه وټکوله خورې راو دروازې لراله سوق عمر یم ور ګلاو کا ورې وته ګلاو کو دنه راغې په خور باندې گزارې وکې او اوخي باندې گزارې وکړې کوم قاری صاحب دی هغه دنه کمرې ته تلې دي په دې کې څه اوراق داسې دي د قران مجید چې هغه اوراق په تعدی کې پریوتی دي باز مکوان دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نه دي په دغه ټیم کې اوراق راواغستا وېدا سدي ماته هم وایا وېدا هغه کلام دی کم کلام چې په محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې الله نازل کړی دی وېدا خوري خسته الفاظ دي ویل ولا چې ویل وستا نظر دنیا بدل شوا په دې قران مجید کې الله رب العزت دا اثر خو دې دا تاثیر دی بکی چې څوک اوري نظر دنیا بدلېږي وما بوزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خور نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د ارقم رضی الله تعالی عنہ بکور کی په دار ارقم کې به عموما مجلس لګیدلو د دار ارقم تراغه چې کله کور ترانه نوت صحابه د الله رسول عمر راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه د فرمای تاسو په قلارش کچری هغه خنیت راوړي نو خیر بويس او زمون نه بخیستا خیر مقدم کوونکی خوش آمدید کوونکی څوک ونه مونی کو کچری په بد اراده راغلی نو بیا به د هغه په تور باندې د سر قلم کلیش پرې د اجراش حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو اے د الله رسوله زما دراتو مقصد اسلام قبل ولدي ما ته کلمه وایي زه مسلمان شم او د صحابو چغړې تکبیر الله اکبر او د دې تکبیر د اوازونه خو شکرونو کې علاقو کې خلکو اوریدونه صحابه د جوش او په جذبه کې لګي او خوشاله کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو نو د وسه پوری چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې څوک هم راتلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نو د حکم داو چې خپل اسلام پټ ساتي عبادت پټ کوي ذکر پټ کوي د قران تلاوت پټ کوي واحد صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د غیرت یو نمونه ده راغی او په کعبۃ الله کې کمزي کې چې سرداران ناسو په حتیم کې د قضیه کې ودرېدو او په چغه باندې وې اے دا مکی خلکو اے سرداران قریش ووره لانکې قبيله والو ټول ووره تاسو د وسه پوری د اسلام مخالفت کړي دي ما هم د اسلام مخالفت کړي لیکن زما پزړه کې د اسلام حقانیت رانه نه وته زما پزړه کې زی وکو وس په غور سره ووره که څوک په تاسو کې داسې تکړه سړی چې هغه خپل خزه ګوندول غواړي خپل بچی یتیمانان کول غواړي خپل مور او پلار په ځان باندې جوړول غواړي نو ووره اعلان ز عمر د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم کلمه ویما لا اله الا الله محمد رسول الله پتاسو کې څوک تکړه سړی را دي شي او د عمر لار دی بندګي چا همتو چې عمر رضی الله تعالی عنہ مخې راغله داسې غیرتی داسې انسان په دې میاش په محرم کې د هغوی شهادت شوی دی علماء فرمای چې کله د میاش راشي د هغو د ایمان د تذکره وکړي د هغو د اخلاق د تذکره وکړي چې مسلمان خپل ځان وپیژني چې به زه د چا اولاد یم زه د چا پیروکار یم زه د چا اتباع کوونکی یم ته کم از کم چې دا احساس وي کنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ په سفر باندې روان دی په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي د نیمه دنیا بادشاه او روان دی سفر کې یو ځای ته ورسېدو صحابه سره دی لشکر وسره دی ودرېدو او هغه ځای ته ګوري
کېناستو لږ ساعت او بیا په ژړا شو او الحمدلله. صحابه ملګري ورته وایي امیر المؤمنین پوه نه شو څه وجه ده تاسو دلته کېناستئ د علاقې تم کتا بیا په ژړا شوئ بیا تاسو الحمدلله ووایئ. وایي وایي خطاب زوی عمر د خطاب زوی هغه سړی دی چې ما به په دې ځګي کې اوښان سروله او زما بابا به زما پلار به ما ته وي چې ته د نور څه کار نه یې ته اوښان سروه. اوښان سرول په هغه وخت کې د عیب خبره نه وه، د فخر خبره وه، یو کاروبار یو بهترینه مشغله وه، د پیسو ګټلو یو بهترینه مشغله وه، یعنی یو بزنس و یو کاروبار و، څه عیب خبره نه وه. لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته به زما بابا زما پلار وی چې دلته اوښان سروه زه به ستړی شوم، ثابته ورځ به مې اوښان سرول چې کله به لږ ساعت دپاره سم لاستمه آرام به مې کوو، پلار به مې راغی لته به یې رانه تېره کړه چې پاسه ته د هیڅ کاروم نه یې اوښان هم نشې سرولی. و یو ځل مې اوښان سروله نو مې اوښ رانه تښتېدلې و منډه یې وهله. اوښ ډېر طاقتور څیز دی، طاقتور څاروی دی. اوښ رانه منډه وهله ما پسې هم منډه وهله. په دې ډېره منډه کې ما دا اوښ د لکۍ نه ونیو، په دې منډه کې مې دا اوښ د لکۍ نه ونیو او دا اوښ مې راټینګ کو. وی زما پلار ما ته کتا وی ما ته وی چې دې خوا راشه، وی چې زه کله خواله رالم نو دې پلار مې ما له شاباسي راکړو او بیا راته قهر هم شو. وی تاسو ته پته شته چې دا قهر راته پسې شو او دا شاباسي پسې راکړو. وی دا شاباسي په دې باندې راکړو چې ته دومره طاقتور یې چې تا اوښ د لکۍ نه قابو کو، ته دونه طاقتور یې چې تا اوښ د لکۍ نه قابو کو. اوښ چېرته څوک قابو کولی شي د لکۍ نه؟ خو تاله الله دومره طاقت درکړی، خو ته دومره نه پوهېږې، په څاروو په ساتلو نه پوهېږې چې اوښ څوک د لکۍ نه رانیسي، اوښ خلک د مهار نه رانیسي. نو په ژړا شو. د هغه عمر دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې علماء مفسرین فرمایي چې ډېرې خبرې داسې دي په قرآن مجید کې د آیاتونو په صورت کې چې هغې ته ویلې کېږي مطابقات عمر، چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو رایې وه، یو سوچ او هغه رایې او سوچ هغه د الله رب العزت د طرف نه د آیاتونو په صورت کې راغلی. یو مقام پکې دا و چې د بدر په موقع باندې کوم چې د اسلام اولنۍ جنګ او یا کسان کافران بکی مردار کړه، او یا کسان او یا سرداران غټ غټ خلک دا بکی گرفتار شو. کله چې دا قیدیان ناله او یا کسان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره مشوره وکړه، ای زما صحابه ما ته وایي چې د دې قیدیانو سره څه د چا رای دا وه چې فدیه دې ته واخیستلی شي، پیسې به تېوالو، دا پیسې به زموږ په کار راشي چونکې مسلمانان غریبانان دي، دولو پې اسلحه والو، راشن به ولې پې والو، نور د دنیا ضروریات دي زموږ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رای نمبر راغی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل زما دا رای ده چې د یو پیغمبر دپاره دا خبره مناسب نه ده چې هغه دې د ځان سره قیدیان وساتي، بلکې د ټولو دا سرونه قلم کا او په داسې اندازې قلم کا چې د ابوبکر رشتہ دار دی نو ابوبکر لی ورکا، د عمر رشتہ دار دی عمر لی ورکا، چې په خپل لاس دې دا سر قلم کی چې آینده دپاره څوک دا همت ونه کړي چې د مسلمانانو خلاف راشي. به هر حال په مشورې سره عمل وشو. مشوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې فیصله وکړه چې فدیه به دې واخلو او په دې باندې خبره ختمه کړه، فیصله وشوه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر پکې مو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کله چې دا فیصله وشوه نو الله رب العزت آیاتونه راولېږل د یو پیغمبر دپاره دا خبره مناسب نه ده چې د هغه سره د قیدیان یي حتی تر دې پوري چې د هغو اینه تویږي. اقا د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کومه خبره وه اقا خبره چې کوم دی الله تعالی د آیاتونو په صورت کې په قرآن مجید کې نازله کړه. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل که چری الله رب العزت موږ له پدې باندې عذاب را کړی وي په دې خبره باندې چې تاسو دې دا فدیه ولې واغستا نو صرف یو عمر چې دا عمر رضی الله تعالی عنہ به دې عذاب نه بچ شوی وي، باقي به ټول په دې کې مبتلا وي. خو چونکې خبره په مشوره باندې شوې وه د دې وجې نه الله رب العزت د مشورې په وجه باندې زموږ نه عذاب اوچت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کعبه طواف کوي. چې کله طواف کوي طواف په دوران کې چې کله طواف مکمل شو
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړي اے د الله رسوله مونږ طواف وکړو او زما د ازړه غواړي چې د دې مقام ابراهیم سره هم یو 2 رکعات نفل وکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. د خاموشۍ وجه دا وه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کلام صفت دا وما ينطق عن الهوى الا ان هو الا وحي يوحى چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه خبره نه کوي چې کومه خبره کوي د الله د طرف نه سي وحي. کچری نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه خبره کړې وي کول مناسب نو نه کولې شو ځکه چې نبی علیہ السلام چې کومه خبره کوي د الله د طرف نه. نبی علیہ السلام خاموش شو او انکار یې ځکه ونه کو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خفه نشي چرتا. په دې کې نبی علیہ السلام خاموش دی او د الله رب العزت د طرف نه آیاتونه رااله واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. داسې صحابي دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ ارمان دی د عمر رضی الله عنہ خواهش دی چې مقام ابراهیم کې د 2 رکعات نفل کیږي زه کوي د قلب الله رب العزت آیات کې راغله واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې څوک هم عمره کوي زیبا دغلته به طواف کوي بیا به راځي مقام ابراهیم کې 2 رکعات نفل کوي. دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مطابقات دي نور هم دي لیکن وخت کم دي ان شاء الله بل جمعه بیا نور مزید حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سیرت بیانو.